السلام علیکم. ملګرو یو ډیره اهمه مسله واله د هغه نشاندهي کوم ضروري دی باید چې هغه موږ ویره نه کړو او زموږ په ذهن کې وي او آینده موږ د دا ترا شیانو خیال وساتو چې دا ترا شیان بیا آینده نه شي او کوم خلکو چې دا ناجایزې کړي دي که هغه هر څوک دي زموږ له هیچا سره ذاتي اختلاف نشته نه موږ د یو چا نوم اخلو دغه تحقیقات باید چې خلک خپله وکړي چې هغه خلک څوک کېدای شي او څوک ول او زموږ د علاقې د کلي د ترقۍ او د امن هغه خلک څوک دي چې هغه د خپل ذاتي منفعت دپاره د هغه خلاف ځي. اوله مسله دا د پر اوښه کال بلدیاتي انتخابات وسول. په دې بلدیاتي انتخاباتو کې خلکو ګډون وکړي، شرکت وکړي. تر دا انتخاباتو له مخه له خانوزۍ سره یو ډېره غټه بلکې له خانوزۍ سره به هم څوکي بلکې زموږ له دا څو کلو بلوزۍ سره هم سخته ناجایزه وسوله. د خانوزۍ خنودونه غټه ناجایزه واله چې دا زموږ د خانوزۍ د مستقبل سره دونه غټ کلیوال اوس هر چا چې کړی دی هغه زه د چا نوم نه اخلم. دغه تحقیقات باید چې خلک خپله وکړي. هغه دغه چې د خانوزۍ پخوا په 2013 کې چې کوم انتخابات وسو د خانوزۍ په اوښ شپو کې وواډه لا هم کم باید چې په اوښ شپو کې دا 12 وایه یا 15 وایه د آبادي پر بنیاد بیا وخت ترېدی نه کاله اته کاله نه کاله نور تر څو په 2022 کې بلدیاتي انتخابات وسو. تر دغه مخه الکابندیانې یا کم د واډو تقسیم شي والی هغه وسو. دا واډونه به کم از کم د آبادي په بنیاد چې وګورې دا به د خانوزۍ غه 24 تلل، د بلوزۍ غه به هم دغه تره 14-15 کېدل. د خانوزۍ د یوه کلي لکه د دادوګزۍ چې دغه رجسټر ووټونه کریکټ ماته نه دي معلوم، بهرحال چې مهال کړی دی له 2800 یې واخلې څوک یې 2800 دي څوک یې 3400 دي. خالي د دادوګزۍ غه به تقریبا 12 واړه 10 یا 12 واړه جوړېدل. دا یې له دروزه یو کالی کېدای شي یو پارټیو خپل مختلفو پارټیانو یا یو خاص پارټیو خپل مفادات په دغه کې لیدلي د یو سازش ته دا کم کړي هغه تحقیقات ته یې وکړي. زه د چا نوم نه اخلم، بهرحال ډېر شیان و خلکو ته واضح دي. نو په 2013 کې چې دا زموږ د خانوزۍ واډونه ساتول هغه راله چې نو خو آبادي زیاته سوي ده دا به نور زیاتېدل. په هغه وخت کې لا کم باید شي 14 وایه یا 15 وایه، اوس به نو کم از کم 24 وایه او آبادي ته چې وګوري ولې موږ اورېدلي دي له 250 لیکر بیا تر 500 پورې په دا مابین کې پر دا آبادي باندې یو واډ جوړه شي. نو 3400 ووټر خالي د دادوګزۍ غسي نو دا خو 10 لیکر 12 واټ خالي د یو کلي جوړېدل. له دا دونه غټ کلي سره ناجایزه وسوله. د سالزۍ غه به کم از کم 3 وایه، دغه تره به یو 2-3 به د ساکزۍ غه وایه، د تورې خولې غه به 2 وایه، دغه تره به د منګل آباد غه 2 وایه. نو چې حساب ورته وکړي 22-24 واړه کم از کم د آبادي پر بنیاد چې ورته وګورې دا به جوړېدل. ولې کومه دغسې راځي کوم شیان چې راځي د ترقۍ غال یا کوم پر دغه بنیاد چې کوم سهولیات راځي اخ نو د واټ پر بنیاد راځي کونسلران به ستا غه ډېرې ستا به شرمېنې. نو هغه ناجایزه خو له موږ سره وسوله. هر چا چې کړي دي د هغه تحقیقات باید چې خلک خپله وکړي. دویمه ناجایزه دغه وسوله چې هر ځای کې یوه کوم دغه ته مځکه ورکړي یو ادارې ته لکه کالج لکه یونیورسټۍ لکه بله داسې اداره چې وابډای یا د تحصیل کوم ادارې یا د ضلعي کومې ادارې مثال اوس پولیټیکنیک کالج دی، فیمیل کالج دی، میل کالج دی. دا مځکه چې کومو خلکو ورکړي د کومو خلکو وي د کلاس 4 پوسټونه د دا خلکو وي چې کوم چا مځکه ورکړي ولې او قرباني کړي. کالج د یوه کلي نه وي د ګردې علاقې بل چې کوم پوسټونه بیا تر کلاس 4 لوړ هغه پر میرټ راځي په هغه کې هر څوک کېدای شي. دا پوسټونه له موږ دا ګرد پوسټونه له موږ ولاړ دا له موږ سره د سازش ته د ناجایزه وسوله پر دغه چا आवाज نه کوي پورته او دا تر له موږ سره نور ناجایز روانې دي. از ووټر زه له خپل یمنې و ام پی زه دا ګیله لرم زه ووټر خو یم که د یو چا د پارټۍ نه یم کېدای شي ما ووټ هم استعمال کړی و دا خلکو ته مې ورکړی. از ووټر دا خلک
که د پارټۍ نه ویل یا د دوی چمچه نه والې دوی ستا خبره لیانار وي او ستا پر خبره خوا به دي ښکنځاوې درته کوي. لهذا موږ خو د چا نوم نه اخلو، نه باید چې خلک ښکنځاوې وکړي. دا تاوان د ګردې علاقې دی، د هرې پارټۍ دی، د هر سړي دی. که تاوان سوی دی دغه تحقیقات ته یې وکړي سوی دی که نه دی. بل د دغه چې کوم ملګري دي هغه ګرد چمچګان دي، هغه ده ته هغه کلیر خبره نشي کولی. نه دا یونټان دا سړی کښېنوی شي چې دا کوم ذمهواره سړی یا کوم پر مخ تللی چې یونټ دا ورته وایي سړی دا کارونه تا کړي دي، دا د ولې کړي دي. که تا نه دي کړي نو دا موږ ته ووایه دا چا کړي دا ناجایزه له علاقې سره او له موږ سره چا کړي. نو یونټان خو په هغو کې دا همت نشته، ولې په هغو کې یو څه مفادات د مفاداتو خلک دوی مخته کړي دي، مفادات زده خلک چې هغه نه د خپله سوال کوي نه بل سوال کوي. لکه یو که څوک سوال کوي هغه له پارټۍ هم باسي و هغه ته په لونیم وایي پارشي وایي. بل دویمه خبر دا ده، خالي زه له MNA او MP زه ګیله نه لرم. زه دلته د سکرټري د لیول خلک به مې د ډېرو غټو خلکو تر ډېره لیوله رسېدلي دي. د هغوی یو کار پروګراونډ نشته. هغه خالي تر فیسبوک او تر سوشل میډیا یو تصویر راشي وایي د فلانی شی کړی دی فلانی شی کړی دی. پروګراونډ یې موږ ته یو شی نه دی معلوم. زه د افرادو نوم نه اخلم. دا خلک د دغه بالکل نیل روانه ده. نو څه انسانان دي څه چمچګان دي هغه د دا تر فالتو شیانو تعریف هم کوي، دا تر کلک خبر نه کوي. د سوشل میډیا خلک چې پر سوشل میډیا هغه باید چې کلک خبره وکړي، هغه باید چې دا خلکو ته نه ورښکاره کړي سړی پر سمه لار راسه کار وکړه، د علاقې خدمت وکړه، ستا به هم سار عزت وي، علاقه به هم پر مخ ولاړه شي، کلی به هم پر مخ ولاړ شي، نو په کلي کې به ستا عزت وي. زه یو کوچنی مثال درکوم. په خانوزیو بلوزۍ کې د بلوزۍ خدای د جنت الفردوس نصیب کړي باز محمد صاحب چې د ډېرو خلکو چولې د ده له وجیبلې دي، له ډېر خلک د لګولي دي، ډېر غریبان. نو موږ سلام ورته کوو دا تر خلکو ته بېشک دا تر خلک د کلي د علاقې دپاره دا یو فرشته ده. د هغه تر د کلاخان الله په باره کې ماروېدلي دا خو د بلوزۍ دي. د خانوزۍ د نورو خلکو نومان خو ماته نه دي معلوم، کېدای شي نور هم خلکو هم ښه کړي. د بخت محمد لالا نوم مخ له راځي چې له ډېرو خلکو سره ښه کړي دي او خلک دعا ورله کوي الله دغو ته جنت الفردوس ورنصیب کړي. د هغه تر پر لاندې لیول ملک نظیر لالا هم خلک ښه یادوي چې په او پر ډېر غټ ځای نه مګر له خلکو سره یې منډه ترنډه کوله، خپل وس یې له خلکو نه پټولی. نو زه دا خلکو ته وایم دا کوم چې پر مخ تللي دي د سکرټري تر لیول د اډیشنل سکرټري تر لیول پر بل په سکرټریټ کې د خلکو غټ نوکریان دي، په ډایرکټریټ کې دي، په نور ځایو کې دي، په ایجوکیشن کې دي. دا خلک باید څه کار وکړي، همت وکړي له کلي علاقې سره سهار به د دغو عزت وي. دا تر یو څه انسانان ماته معلوم دي چې هغه ریټایرډ دي، کار یې نه دی کړی. نو په هغو چې خلک ښه نه وایي ولې خدای تا ته یو ځای درکړي. یو دا تر سړی وي جاهله سړی لکه دا موږ به د چا څه کار وکړو؟ زموږ خو یو حیثیت نشته. موږ خو دغه قاعده یوسو په هغه قاعده کې هم چې څه معلومات را سره د هغه مطابق یو خبره کوو. نو هغه کې هم خیال کوو چې د یو چا خوا نه شي به له مسلې وګایږو، د شخصیت نه وګایږو. هغه بیا خلکو ته معلومېږي شخصیت څوک څه ته را دي. نو زما د کینې مقصد دا دی چې د کلي والا د علاقې والا کوم خلک چې مخ ته تللي دي زه له هغو دا خواست کوم چې د کلي خدمت وکړي. وعزیزو خامخا وعزیزو قریب ته مه ګورئ، مه همسایه ته ګورئ، مه په خلکو چمچګریانې کوئ چې خلک به ستا چمچګري کوي بیا ته پر پوسټ لګوې. زموږ کلی علاقه دا چمچګانو تباه او برباد کلی، له غټو خلکو سره چمچګان ملګري دي، بس هغه یې خوشامد کوي، کلک خبر سمه خبر کلیر خبر نه ورته کوي. نو له دغې وجې دا خلک له کارو وتلي دي، دا کار نه کوي. نو زه له دا خلکو زه خواست کوم بل کوم خلک چې دلته له صحافت سره وابسته دي، له سوشل میډیا دغه شی کوي، له یو پیج چلوي، هغه باید چې د خلکو خاطر نه کړي ونه ویری شي. بیا خو د باید چې دا کار یې نه کړي، هغه د منشیات فروش هم خلاف وګایږي، هغه د غلو خلاف هم وګایږي، پر روډ چې کوم غلاوې کوي هغه له دغو مسایلو وګایږي چې هغه زموږ معاشرې ته ور پیش دي. هغه باید چې د خلکو خوشامد بې ځایه نه کړي. ستی سر په خلاصېږي. نو زه وګایدم، ډېر وګایدم، له هر چا زه معذرت غواړم که مې داسې خبره زیاتوب کړي. زه خو د یو فرد نوم نه اخلم،
نو دا بد کله موږ سره چا کړي دي دغه تحقیقات ته وکړي باید چې هغه موږ اکاونټیبل کړو کښېنوو چې سړی دا شی د ولې وکړی دی باید چې دا موږ ویر نه کړو او دا شیان زموږ په ذهن کې وي نو زه معذرت غواړم که زما پر خبرو د یو چا خوا به دجي له یو خوا به د څه وږي زما مقصد خالي له مسلې ګایدنګ دی له یو فرد نه له یو پارټیزه نه زما د چا دل ازاري مقصد دی والسلام